अस्सलाम वालेकुम जी تاسو ټول ته یو ځلې بیا هرکله یو پروګرام سهار په خیر کې زم پروین ګلانی او ما سره په پروګرام کې ملګرتیا کوي سلوی خان. بالکل جی وعلیکم السلام. موږ دوه یوازې نه یو بلکې د نیو سټوډیو نه موږ سره موجود دی مدثر حسین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مهرباني لویه ښځه شي. ثانک یو سو مچ. زموږ تاسو د بریک نه وړاندې ویلو چې د پروګرام موږ د بریک نه واپس راشو نو موږ به یوازې نه یو بلکې موږ سره به زموږ ډېر زیات یو خوږ ملګری سینیئر زموږ ډېر یو دروند شخصیت لرونکی چې کوم سینیئر کولیګ دی هغوی موږ سره موجود دي. بالکل جی او یو داسې شخصیت چې دې سره د ټایم بیخي پته نه لګي نو بالکل جی هغوی ته هرکله وایي السلام علیکم. نعیم الله یوسف. وعلیکم السلام. ډېره مننه. الحمدلله. موډ مزاج وګورئ دا خندا هر وخت نه یې په مخ باندې تاسو خندا ولې سیریس یې هغه غریبانان په خوب کې دي هغوی په خپله یې مني هم هغوی بس د خوب اوس راپاڅېدلي لږ ټایم به راته لګي. زه یم چې څنګه هغوی میک اپ روم ته راشي هغوی له بل خلک چی ورکړي یا ول په مخ لګي اوبه داسې ورغږي کېږي هغه سپری پې وکړي د اوبو. دا پلانینګ زما لپاره خو نه دی. نه تاسو خیال وکړئ چې تاسو ډېر زه لږ ویرېدم ما چې اوس اوبه راشي او نه تاسو فریش بالکل. موږ د دې زموږ په چاپېچل کې چې څومره هم خلک دي لکه مدثر حسین تاسو وګورئ نعیم الله صاحب تاسو وګورئ لکه داسې خلک که ستاسو په انوایرمنټ کې ستاسو په سراونډینګ کې نو د دې د موډ د دې د مزاج اثرات زموږ په شخصیت باندې هم او موږ چې څه کوو زموږ خبرې اترې زموږ سوچ زموږ کردار د دې سیزونو اثرات هغه وایبس په صورت کې په یو بل باندې د دې ټول سیزونو چې کوم دی اثرات د دې خلکو باندې نه همدغه رنګه ډېر پازیټیو سیزونه چې کوم دی موږ په خپل ارد ګرد وګورو نو هغې د وجې زموږ هم رس ښه تېره شي هغه رس چې ښه وي نو چې ته کور ته لاړ شي نو په هغو باندې هم ستاسو ښه اثرات لکه کور والا صاحب په ښه طریقې سره سلام دعا او که دلته د باندې څه مطلب په افس کې هم که څه داسې څیز وشي که نه چې لکه موډ دې خراب شي په څه خبره دی بس دا دې نن څه کړي دي یا خدایه پاکه څه مې وکړو د هغې اثرات به تاسو چې کور ته لاړ شئ که نه کار کور به هلته مو ځي بیا نو ځکه ویلی شي چې ستاسو د انوایرمنټ ستاسو په خپل شخصیت باندې ستاسو په سوچ باندې ستاسو په کردار باندې د هغې ډېر اثرات دي. دا به هم موږ لږ شانتې ډسکس کوو خو نن سبا زموږ په انوایرمنټ کې موږ یو چینج هم کتلی دی. سلوی تاسو وګورئ نو پخوا به داسې چې لکه دا موږ واړه واړه وو که نه ما ته پته دې ورته خبره کوي نه نو ستا او زما ډیټ اف برث یو خو نه دی یا خدای زما کم از کم دا شل کاله نه پروین تاسو ویې پخوا که نه نو پخوا خو هغه زمانه وه زموږ هم پخوا وه لکه د 80s اینډ و نو موږ به وکړو په خپل چاپېریال کې موږ ته به سهار به راپاڅېدو نو سهار ټایم به یو سکول لپاره چې موږ پاسول بیا موږ ټي وي ته کېناستو یو کارټون به موږ وکړو سهار به موږ راپاڅېدو نو موږ به یې راپاڅولو راپاڅېدو راپاڅولو ډېر ناوخته دی چاپېریال کې موږ ته د مرغو اوازونه راتلل مختلف قسمه څیزونه اوس چې موږ پاسو نو د ګاډو پا ټا ټا او هارنونه دي یو شور شرابه او بې هنګم شانتي څیزونه او زه یم چې فضایي آلودګي ایر پولوشن دا څیزونه دومره زیات دي چې هغه نیچرل بیوټي هغه نیچرل څیزونه زما په خیال اوس مسنګ دي. بالکل انساني ترقي یقینا چې ډېرې فایدې دي ډېر کارونه یې اسان کړي دي. کله کله زموږ یو ملګری هغه والد صاحب خو په پوره ایج کې دی هغه کله کله خبره کوي دا ځینې خلک وایي چې پخوانی وخت ښه نو پخوانی وخت په یو لحاظ باندې تاسو چې به دغه لحاظ خو هغه وایي نه پخواني زموږ نیکونه مړه دي که هغه راپاڅوله به اوس چې جنت دا دی چې هغه هر څه پکې دي خو بل طرف ته که موږ ګورو یقینا چې کومه انساني ترقي ده نو هغې لږ ماحول ته هم انساني ژوند چې زموږ کم دی هغې ته هم په صحتونو باندې هم په دې باندې غلط اثرات هم شته. اوس زموږ لایف ډېر میکانیکل شوی نه دی اوس دغه مټیریالیزم زیات شوی دی او مشینی معاملات چې دی هغه زیات شوي دي هغه مشین چې دی نو هغه د انسان ځای اخیستی دی نو هغه نه په دې ډول چې اوس دغه مشینان زیات شو ګاډي زیات شو کمپنۍ زیات شوې دا څیزونه شو نو پولوشن یې جوړ کو خو د دې سره بیا دغه مشیني کارونو انسان چې دی نو هغه محدود کو د هغه زیاتره اکټیویټیز چې دي هغه یې محدود کړو دا یې هم خراب کړو نو مختلف اړخونه دي. بیا که موږ فرض کا صرف د ګاډو خبرو وکړو نو د ګاډو تاسو په خپله ووې چې په یو سکون ماحول کې به وې یو نیم ګاډی به و چې ته ډېر زیات کم ګاډي به و بلکې مطلب سړي ته به دا هم پته وه چې په 12 بجې باندې به یو بس راځي په هغې کې به خلک ځي او داسې د ټایم د حسابه خلک به راتلو اوس ته په هر دویم دریم منټ باندې راوځي او ګاډي راته میلاویږي خو هغې بیا چې کوم تاسو وې د پولوشن خبره که هغه ډیزلي ګاډي دي که هغه پټرولي ګاډي دي که هغه بیا ګاډي رو زړیږي نو د هغې د انجن هغه دننه
کم مختلف هغه ګندګي چې دا هغه چې د لوګي په صورت کې بیا بار ته راوځي نو هغې بیا تاسو ته پولوشن جوړ کړو دا ځینې جوړ کړو دغسې تاسو به کتلی نه الله صاحب چې موږ واړه نو مختلف قسمه مرغۍ به موږ په خپل سترګو باندې په خپل چاپېریال کې بالکل I remember زه ډېر زیاته وړه نو ما د وډ پیکر نه پښتو کې ورته هدهد ها هدهد اچھا لرګي کیس دغه کوي ترکاڼه ورته سره وایو مونږ او کې دې شي چې لرګي او هغه لرګي جی، چې بالکل. مونږ چې وړو ورته ترکاڼه هغه ځکه یو عام مرغۍ ده چې قرآن شریف کې د هغې ذکر راغلی دی او حضرت سلیمان علیه السلام باره کې ویل کېږي چې ملکه سبا چې کله د هغې سره هغه ملاقات کېدو نو هدهد والا خبر ملکه سبا له راوړی چې دغه شانتې یو ډېر غټ تخت دی او پای باندې یو کس دی هغه پیغمبر ښکاري صحیح خبره ده او دغه حدود زه خبره کوم چې لکه زه ډېره وړه وم زما مشر ورور ما سره موږ په چت باندې وو دا حدود چې ما په خپل چت باندې دیوال باندې وکړم د دې چې دا هغه ظاهره خبره ده تاسو دومره زیات برډز خو نه کتلي نو ما خپل ورور ته ویل د دې په مخ باندې څه شوي دي لکه هغې هغه چونچ مخوکه لکه اوږده ډېر زیات هغه پوینټي شان دي نو ما ته د دې مخ باندې څه چت شوی نو دغه دا اوس تاسو ګور تاسو هغه وی کنه بالکل پدې دا تیر لاک ډاون چې دا سخت لاک ډاون پای کې بیا تاسو د ایکسپیرینس ماشینان محدود شو خلک محدود شو لکه زه اکثر به مونږه په دې ټریل باندې چې زه مدثر په دې باندې مختلف لارې چې ایکسپلور کوي کنه نو چې هلته لاړ شي په کوم ځای باندې چې انساني قدم تللی نو هلته کې بیا هغه شینکۍ ختم شوی دی لکه مونږه د دې ستر تشبیه داسې هم ورکولی شو انسان چې کم ځای ته رسېدلی مطلب ترقي کړلی یو ځای ته تللی نو هم هلته کې لږ غونته کې هغه نیچر ته نقصان رسولی بل یو خو دا اړخ شو د گاډو شو مشیني دا اړخ شو بل اړخ ته وګورئ ټیکنالوجي دا هم انساني ترقي ده او ټیکنالوجي څه کړي دي چې ما مخکې به ما کارډ واغستو په کارډ باندې مې ولیکل چې زه سلوي خان ته زما کولیګ د هغې ته د اختر مبارکي لیکم هغه به ما پوسټ کو دې ته به مې ولېږو اوس هغه انساني ترقي زمونږ هغه کم سوشل ریلیشنز چې کم دي هغه سوشل فیبریک چې دی هغې ته څومره نقصان رسولی چې اوس زه بس یو ما ته پروین را لېږلی او هغه به فارورډ کم سلوي ته نه پای کې هغه احساسات بیا نشته داسې که ډېر لرې به نو نږدې یا اکثر به د اخترو له دې له د کراچۍ نه د سعودي نه خلک مور و پلار له راتلل اوس وایي زه ویډیو کال به ورته وکړم د صحت تپوس به وکړم ومې لیدو که نه خو په هغه ویډیو کال کې هغه مینه نه ښکاري هغه احساس نه ښکاري نو انساني ترقي په هر لحاظ باندې چې ورته وګورئ د هغې فایدې دي نو ډاوټ چې د هغې ډېرې فایدې دي موږ ته کارونه اسان کړو زر کېږي په کم کار چې به ډېر وخت لګېدو خو ورسره لکه موږ داسې کړو چې یو خو یې محدود کړو انتهایي محدود یې کړو د احساساتو رشتې هم ختمې کړې د صحت معاملات هم خراب کړو او وګورو لکه مین پاور په مختلفو کمپنیانو کې چې به یو کار به 1500 کارو کوو هغه اوس هغه ماشین چې دی هغه دومره محدود کو چې خلک هم یو سایډ ته کړو او هغه ترقي خو راغله هڅې زر کېږي پروډکشن زر کېږي هغه د چا چې کمپني ده یا د چا چې آرډر دی هغه ته خو فایده وشوه خو نو ډېر خلک چې دي هغه ورسره بیکاره شو نو د انساني ترقۍ په هر لحاظ باندې ډېرې فایدې دي خو هغه فایدو چې دي نو هغې څه څیزونه دي چې هغې ته نقصان ورسو او هغه نقصان چې دی هغه په مختلفو شکلونو کې برداشت کوو نیم صاحب دا ویل غواړي چې لکه دا مین میډ دغه دی انوایرمنټ دی او مونږ هغه نیچرل انوایرمنټ یا فزیکل انوایرمنټ دومره خراب کړی دی هغه نیچرل انوایرمنټ کې مونږ دومره بېجا دخل اندازي کړې ده پارکس دي بلډینګز دي نیم صاحب لکه پروین مونږ بېجا دغه کړی دوس یورپین کنټریز کې هغې کوشش کوي چې کنټرول دي هر څه دلته مونږ هر ویل پلان سیزونه او دلته مونږ څه کوو زیات د کنسټرکشن ایون هاوسینګ سوسایټیز ټرند دومره زیات شوی دی چې په هغې کې به تا مطلب کورونه به زیات زه کوڅې به لږې غټې شوي دي خو که تاسو وګورئ پارکس نشته قبرستان ته قدرې لپاره اګریکلچر لینډ دی برباد کو دا دې ته سره هم کتل غواړي که نه تاسو د بهر ملکونو خبر کړه هغو هائی رایز بلډینګز چې دي که نه هغه دا انکریج کوي خو په هغې کې بیا سهولت هم ورکوي دلته خو مسله دار چې اکثر هائی رایز بلډینګ جوړ شي او خدای مکه لږه غوندې زلزله راشي نو هم راولیږي بیا هغه خلکو ته یو خو مطلب په هغې کې چې بیا د صفایي کم نظام دی هغه هم هغه شانتي نه وي د سیوریج نظام ولو هم هغوی هغه شان نه جوړ کړی اوبه ورته بیا نه پوره کېږي دلته غټه بدقسمتي ده په عامو کوڅو کې که وګورئ نو خلکو چې د چا په مین روډ باندې کور دی هغه ورته هغه پمپ لګولی هغه بل ټایپ چې هغه اوبه زیاتره ځان سکوي نه خپل طرف ته راځي بر خلکو ته اوبه نه رسي نو په کار دا عمران خان دا خبره کړې وه چې دا کله چې د کنسټرکشن دا پیکیج هغه ورکوو نو په هغې کې هغه وایي چې هائی رایز بلډینګز چې دي نو هغه انکریج کول پکار دي او دا چې کوم سوسایټیز کلچر دی نو دا ختمول پکار دي ټیک ده
سوسایټیز پکار دي خو دومره نه دي پکار لکه اوس نن سبا هر سړی وایي اسلام آباد کې پلاني سوسایټي چې تپوس وکړي هغه سوسایټي یا په پښتونخوا کې یا پنجاب کې انټیریئر چتالتي د اسلام آباد په لاره باندې نو هغې یو خو دغه یو اګریکلچر لینډ چې دی هغې هم خراب کړو پارکس پکې ظاهره ده پارکس او دا څیزونه پکې نه وي که فرض کوم های رایز بلډینګ انکریج کوو او په لږ غونډې ځای کې یو بلډینګ جوړ کړي نو هغې ته پخوا کې یو پارک پکار دی خو سوسایټي کې بیا تا ته په هر سیکټر کې پارک ورکول دي چې نه شي ورکولی نو ظاهره ده هغه هم بیا نقصان دی هغه هم مطلب ګرځېده هم دي کلاو هوا ته وتل هم دي دا ټول څیزونه دي دا پکې بیا نه شي زه به اوس سر پروین هغه خبر وکړم چې مونږ واړو مونږ چې مرې ته تلو هغه وخت کې ما ته یاد صرف شینکې به دا بلډینګونه دا هوټلې دا به دومره نه وي هغې نه پس چې اوس کله یخ به مو هغه وخت کې لړه به وه چې کله داسې موسم به د اګست یا د سپتمبر به لړه به وه دومره ښکلی فاګ به اوس چې مونږ لاړ شو شینکې خوړو نه بلډینګونه دي او دا رسټورنټ دي او دا هغه ټول مال روډ خراب شوی هر څه خراب هغه ښکلا بیخي پاتې نه هغه تتلیګان دي بلبله کې نشته کلرز نشته زموږ په چاپېرچل کې هغه زم هغه یو خوبصورت سینري به مونږ کته کنه نیچرلی هغه ټول سیزونه وخت سره ختم شوي دي په دې باندې نور خبرې اترې هم کوو بالکل پروګرام کې دی وړې شاندامې وخت شوی دی اخلي وړه شاندامه سهار په خیر کې موږ سره اوسئ بیا تاسو ټول ته هرکلی یو په پروګرام سهار په خیر کې او بریک کې هم موږ زموږ دغه ډسکشن کېدو چې پخوا ټایم کې به کوم سیزونه موږ کول کومې لوبې داسې وي په مشترکه توګه باندې چې لکه تا کړي دي او تا کړي دي که نه بالکل چې یو طرف ته موږ خپل ماحول ذکر کوو چې په هغې کې د ډیولپمنټ په نوم باندې چې کوم چینجز راغلي د هغې اثرات څه دي خو په سټارټ کې ما د یو بل سیز هم ذکر کړی ستاسو ماحول کې چې کوم خلک دي لکه ما د مدثر اگزامپل ورکړی و ما د نعیم الله صاحب اگزامپل ورکړی و داسې شخصیات چې ستاسو په سراونډینګ کې نو یقینا د دې د خبرو اترو د دې چې کوم بول چال دی طریقې کار دی د دې خوش اخلاقۍ د وجې د هغې اثرات په موږ باندې هم کېږي همدغه رنګه په افیسز کې هم چې کله موږ روزانه په بنیاد باندې راځو دلته کارونه کوو هر څه کوو نو موږ چې د چا سره کار کوو بدتمیزي وي نو غیر ضروري مداخلت وي نو او په یو داسې غرور او تکبر کې مبتلا کېدل وي نو د هغې اثرات بیا په ټول امپلایز او په دغه باندې کېږي او دا په افیس او کارپوریټ سیکټر کې یوه غټه ایشو ده او دې حوالې سره مختلف چې کوم سټډیز کېږي نو په هغې کې دا خبره بار بار کېږي چې ماحول هرګز دا څوک دې نه کنسیډر کوي چې دا به یک طرفه ټیک شي دا ټو وے پروسس دی بالکل ریسپیکټ ورسز ریسپیکټ دا ډسریسپیکټ ګیو اینڈ ټیک پالیسی ده ایبسلیوټلی دغه شان او د یو کس نه جوړیږي د یو کس نه ان کیس که یو کس ښه دی او د هغه ډېر ښه رویه ده او ډېر ښه طریقه کار دی د بول چال د خبرو او که فرض کا هغه صرف د دیکاوې د حده پورې نو هغه دا نور خلک نه اډاپټ کوي هغه بیا اثر او مغه شانتي نه کوي څنګه چې په اسلام کې هم وایي که نه چې کله یو عمل ته په ځان کې راولې ته بل ته وایې نو د هغې هغه انډایرکټلی د هغې اثرات چې دي د بل په ذهن کې هغه نقش کېږي او هغه په هغه طرف باندې په نقش قدم باندې ځي دغسې د ښه خوی او ښه رویه چې ده دا به د دیکاوې دپاره نه کوي چې دا یې هم ستا فیلینګز هم هغې د خپل کاغذ ستا په سوپرویژن کې کار کوونکي دي جی او دا زما خیال دا د څیز چې تاسو جوړولی نه شئ موږ سره دا وخت ډاکټر رفیق صاحب په ټلیفون لاین باندې موجود دی ماهر ماحولیات دی ماحول کې چې کوم چینجز دي د ماحول چینجز چې کوم اثرات دي هغه به هغوی سره ډسکس کوو ډاکټر رفیق صاحب تاسو ته هرکلی وي پروګرام سهار په خیر کې چې مننه ډاکټر رفیق صاحب موږ پروګرام کې ډسکس کوو زموږ په ماحول کې زموږ په چاپېرچل کې چې کوم چینجز راغلي دي ډیولپمنټ په نوم باندې د هغې ډېر زیات اثرات موږ ګورو هغه خبره ده نن چې کوم چې نن نه تقریبا 20-30 کاله مخکې وه لکه زموږ ته په خپل چاپېرچل کې مختلف قسمه مرغۍ هم ښکارېدې بلبله کې به وې مختلف داسې ځناور به هم موږ ته ښکاره شو خو نن سبا که تاسو وګورئ په ماحول کې نو څه موږ ته ښکاري موږ چې پاسو نو د ګاړو شور شرابه بېهنګم ټرافیک ایر پولوشن نوایز پولوشن دغه څیزونه دي کوم چې زموږ ماحول باندې ډېر زیات بد اثرات پرې باسلي دي نو د هغې اثرات بیا زموږ ټولو خلکو باندې هم کېږي تاسو ورته څنګه ګورئ
जी शुक्रिया डेवलपमेंट چې کوم زموږ ملک کې شروع شوی دی هغه زما په خیال هغه مقصد صرف دا و چې جی نوې بلډینګ جوړ شي نوې سړک جوړ شي هسپتالونه جوړ شي خو دا چې کوم ماحول موږ هغه کې پاتې کیږو هغه کې ونیم پکار دي هغه کې صفا اوبوم پکار دي هغه کې صفا هوا پکار ده موږ پرونه یو ځای کې خبره کوله چې زموږ سره ملمانه راغلي او پنجاب نه نوې وی چې موږ پرون کوئی شو چې دا پېښور یو ویلي دی ولې چې غرونه پکې نه ښکارېده دوه ورځې نه بیکاز اف سموک او فوګ نو ماحول چې دا ډیولپمنٹ چې کوم دی د سسټینبل ډیولپمنٹ یا موږ وایو چې به پرمننت یو ډیولپمنٹ پکار دی نو هغه د پاره دا چې نه صرف بلډینګونه جوړ شي هسپتال جوړ شي خلکو ته روزګار ملاو شي بلکې هغه کې چې کوم ځکه پاتې کو هغه صفامي هغه کې هوام صفائی هغه کې خلکو ته هسپتال ته تک ضرورت نه لانګیټیویټي اف لایف اوس وګورئ چې زموږ ملک کې چې کوم ایوریج لایف دی هغه 66 ایئرز دی بالکل او یورپ کې چې کوم دی هغه 79 ایئرز دی نو هغه کې یو مین فیکټر چې کوم دی هغه صفا ماحول هم دی صفا هوا دا صفا اوبو ملاويږي سمکه صفا ده او په خوا هم داسې وو چې کله ګاډي نه وي کله دا انډستریل پولوشن نه و چې کله موږ پوهېدو چې به دا زموږ چې کمپلینرز او هغه په دې خبره پوهیږو نو اوس ورو چې کوم دی هغه خلکو ډیولپمنٹ چې کوم دی هغه کنکریټ ته وایي او کنکریټ از ډیولپینګ کنکریټ از ناٹ ډیولپمنٹ ایکچولی اٹ از ټیکینګ کیر اف اور سیلف موږ هم دې سره موږ اسوسییټډ چې کوم موږ ماحول ته ورکو هغه ماحول موږ ته ورکړي کومه ماحول ته ګند ورکو نو ماحول موږ ته ګند ورکړي so we are relying on each other or we have to take care of each other actually ډاکټر صاحب کا زه سوال کول غواړم تاسو نه کومو ګورونو زمونږ د پرایم منسٹر عمران خان پالیسی دا بیلین ټری او ډیر زیات هغه اپریشیټ کیږي نېشنل انټرنیشنل سطح باندې خلک بوټي کوي زیات نه زیات نو بل طرف ته زمونږ د گورنمنت دام پالیسی دا چې مونږ کول بیسډ پاور پلانټس شروع کړی دي او هغه پاور پلانټس کم چې د ماحول لپاره انتهایی تباکون دي تاسو ته غنئ دا کنټرډکشن چې دی دا په ست طریقې سره چې مخکې لاړ شي نو د دې لار راوتی شي چې نه زمونږ په ماحول باندې د اثرات کم شي کم چې موږ د کول پاور بیس پاور پلانټس او د نور مضر ماحول اکټیویټیز په صورت کې شروع کړي جی شکریہ دا پلانټیشن چې کوم دی د کې هم سو پرابلمز دي بلین ټری سونامي کې هم دا یوکلیپټس ورته وی دا لاچی او څه فائدہ دا کړل شوی دا هم ماحول د پالیټیک نه یو خبره بل طرف I appreciate the عمران خان چې کوم کوشش کړي وي I appreciate that او تاسو چې کوم خبره وکړه چې کول پاور پلانټ چې کوم دي نو دې کې نوې ټیکنالوژي چې کوم راغلي دا نو هغه کې گرین کول پاور پلانټ دي سو هغه کې امیشن چې کوم دي هغه کمی دي شي او د پلانټیشن سره هم several gases چې کوم دي هغه ابزورب کیږي پارټیکولیټ میټرز نشي ابزورب کېدي هغه ته لپاره غټونه پکاري probably with large canopy او چې کوم present plantation دی هغه سره صرف gases دي نو دا contradiction چې دی دا خپل دی خو دې کې ټیکنالوژي شته چې کوم هغه emissions کمول شي but I agree with you تاسو بالکل په دې خبره متفق یم چې کوم renewable energy والا پلانټ دي هغه زیات پکار دي او دا کول پاور بیس پلان د کم پکار دي ها ډاکټر صاحب زما دا پوښتنه ده چې څنګه تاسو یو موږ هم غواړو چې ډیولپمنٹ هم ډیر ضروری دي موږ که بلډینګز جوړ کړي موږ که پارکس جوړ کړي موږ که هاسپټلز جوړ کړي دا هم ضروری ده خو نیچر پریزرو کول چې کوم دي هغه هم ضروری دي نو دا څه موږ وکړو چې دا نیچر چې کوم دي او دا ډیولپمنٹ دا هر څه موږ بیلانس کوو د دې لپاره څه کیدی شي موږ څه کولی شو دې لپاره دي سسټینبل ډیولپمنٹ ورته وایي چې موږ ډیولپمنٹ په دې طریقه وکړو چې ورسره ونه ډیسټرب نشي ورسره بایو ډایورسټي ډیسټرب نشي دا وبو چې کوم دی هغه ټریټمنټ پلانټس هم دي په خبر یو غټه مسله دا ده چې موږ سره لینډ فل نشته نو زموږ چیف سیکرټری چې کوم دا پہلا چیف سیکرټری هغه په سپریم کورټ کې ویلو چې جی وی ډونټ هاف اني لینډ فل وی تھرو آل د سالid ویسټ ان واټر باډیز نو زموږ چې کوم دغه دی ریور باډیز دي ټول دا هغه د فل دي with the waste نو هغه چې کوم دی بیا موږ هغه وبو کړل لپاره استعمالو هغه سبزی بیا خو نو هغه obviously چې کوم زموږ ډایټري سیستم دی هغه افیکټ کوي با
او زمونږ چې کوم لانګیټیویټي اف لایف دا یا نور چې کوم مسایل دي میډیکل مسایل هغه راځي نو سسټینیبل ډیولپمنٹ دا وایي چې وی اوبو چې کوم دی هغه موږ ټریټ کو ویسٹ واټر نو بیا موږ وی تھرو اٹ ان د واټر باډي Similarly, the landfill your proper systematic तरीके से पका दे. Similarly, the कम हवाई आलूगी the कमोल the para different technologies the आगे adoption पका दे. No, the sustainable development so सिर्फ दाना ही चाहिए मुंगा development नहीं भी बल्कि दे the complete सरा मुंगा चिकम फल wildlife दे वो नहीं दी अज़मका दा हवा दा वो दा दे ख्याल हम सातल पका दी. No, आगा framework मौजूद दे. صحیح ده ډیره مننه ستاسو ډاکټر رفیق صاحب تاسو موږ سره موجود وي ماهر ماحولیات او تاسو چې کوم دی د ماحول په اړه چې څنګه سسټینیبل ډیولپمنٹ په ذریعہ موږ باندې چې کوم دی یو ډیولپمنٹ چې کوم ډیر ضروری دی هغه هم کولی شو دین علاوه نیچر پریزرو کول هم بل طرف ته ډیر زیات ضروری دی نو سسټینیبل ډیولپمنٹ یو مین لار چې کوم تاسو نیچر کې بیلنس ساتلی شي او بالکل موږ ډیر داسې پروین یو مثال دی هیمالاین یو وړوکی ملک دی هغه ته بوټان ویلی کېږي هغه په دنیا کې د خوشحالۍ په لحاظ سره په ټاپ اولنی یا دویم نمبر باندې دی په بوټان کې تر 1990s یعنی 90 اشرې پورې ټلویزیون نه په بوټان کې پاخه سړکونه نه بوټان کې زیات زور په نیچر باندې ځکه چې هغه په هیمالایز کې واقع دی تاسو ته پته ده چې هلته معمولي غونډه کې مسله هم دغه ملک ختمولی شي نو هلته انډیکس چې کوم دی هغه دا نه دی چې ستا په ملک کې څومره غټ غټ بلډینګز دي ستا په ملک کې ورسره څومره غټ غټ ګاډي دي انډیکس نیم صاحب هغلته دا دی چې ستا عوام خوشحاله څومره د نیچر سره چې څوک څومره کنیکټډ دي نو هغه هم راغی خوشحاله هم دي او تاسو ته پته ډېر داسې کنټریز دي چې نیم صاحب تاسو به کتلي هم دي بلکې زه خو خیر دومره ملکونو ته زه نه یم تللی I have been to Turkey only نو هلته که تاسو وګورئ نیچر چې کوم دی هغه هماغه شانتې پریزرو ساتلی شوی دی او کنسټرکشن تاسو ته به نوې نوې بلډینګز هم ښکاري تاسو ته به ښه ښکلا هلته ښکاري خو ونې بوټي هغه به ګرینري به هم تاسو ته ښه ډېره ښکاري هلته هغوی د خپل بلډینګ کور دیوال لپاره ونه نه چیړي بلکې هغې له باقاعده پکې هغه پکې ایډجسټ کوي چې په کومه طریقه دا ایډجسټ موږ تاسو وګورئ په دې تېرو ورځو کې په اسلام آباد کې د G6 د ایمبیسي روډ چې دی هغه یې غټاوه نو په هغې باندې کمې کمې ونې وې او هغه داسې ونې وې د هغې کم خوند هغه ټول لرک صرف د دې لپاره چې په هغه طرف سیبان ډیر زیر راځي نو چې روډ ورته کولاو کی زموږ بدقسمتي هم دا ده داسې لکه موږ چې د سوسایټیز خبره کوله دا پرې دی اوس په مطلب په سوات کې په دیر کې په دې ځایونو کې په مختلفو ځایونو کې تاسو د بیلیون ټری سونامي خبره وکړه هغه خو لګي خو تاسو وکتل چې هغه ونې چې د هغې په سونو کاله د هغې عمرونه وو هغه ونې وهلی کېږي د هغې نه سلیپر لرګي یو شی بل شی فرنیچر دپاره هله کېږي هغه لرې کولی کېږي دا چې رارسي دا دی خو دا ډېر ښه دغه دی خو دا زمونږ چې کوم بچي او نوسي دي د هغو نه د هغو د نوسو دپاره دي ځکه چې دا ونې چې دي دا بیا سونه کلونه بیا چې په بونیر کې او په شانګله کې او سوات او ملکڼ په غرونو کې ورونه ولګي د هغې د مړ کولو دپاره د هغه دپاره هېڅ قسم انتظامات نه په کلو کې په کورونو باندې اور ولګي د هغې لپاره فایر بریګیډ نه دا مسلې نو دا ډېره غټه مسله ده موږ په هر څیز کې ایکسټریم ته ځو لکه اوس بلډینګونو باندې کار شروع شو دی ډزه بلډینګونه جوړېږي ایکسټریم ته روان یو خو د هغه بلډینګ دپاره د هغې په خوا او شا کې که د هغې په کوڅه کې د هغې په روډ باندې په غاړه په دې باندې موږ یو ونه بوټی پرېږدو نو هېڅ قیامت نه راځي بلکې سبا له به ورته موږ ګاډی سوري ته ودرو زموږ د فایدې لپاره څیز دی دا غټه بدقسمتي ده موږ په هر څیز کې ایکسټریم ته ځو که فرض که خوالي طرف ته هم لاړو که نه نو ټیک ته ونې به لګو خو ونې بیا دومره لګو څنګه چې اوس ډاکټر صاحب خبره هم وکړه چې الایچي پکې دومره ولګېده الایچي چې کومه اوبه راکاږي هغه چې په کومه طریقه باندې لوېږي هغه ستا د ځمکې نه هغه منرلز هم ختموي تاسو یو څیز به نوټ کړی کله چې سړی د خپل د سکول د وخت ملګرو سره یا کالج د وخت ملګرو سره کېږي ستا حرکتونه نیچرلي هغه وخت لاړ شي ګپ ټول هغه شي بلکې هغه الفاظ چې هغه تا په کلونو نه استعمال کړي هغه الفاظ تا ته ریمایند شي او د یو بل سره هغه ګپ شپ زه په خپله داسې کېږم که او نعیم صاحب غلط نومونه چې خلک یې هغه ټول هغه نومونه هغه د هغه وخت هغه ډېر هغه مزیدار حرکتونه د یو بل سره غویمې هغه هر څه سړي ته رایادېږي او دومره خوند کوي چې وختي موږ خبره وکړه چې د هغه محفل نه تاسو پاڅئ نو هغه اثر د هغه محفل پورې محدود نه وي کور ته لاړ شي اکثر په کور کې هم سړي ته کور والا یا مور یا پلار رور امر څه چل کړل چې راغلی سړی عجیبه غونته کې یو فیلینګ د دې ټولو ډېر خاص اثر دی اوس دا موږ دا سهار دا پروګرام چې وشي
ټوله ورځ په سړي ډېره ښه تېره شي. او جی بالکل موږ په ټیک ته پروګرام وکړو، یو ډیوټي هم ده، خو دا ډیوټۍ سره سره موږ خبرې دی یو بل سره هغه مېلاوېدل شو شي. بیکاز موږ څلور واړه سلوي موږ زما خیال دی موږ په هغه 8-9 غنټو کې یو بل ویم نه نو صرف په فون خبرې وشي په ایکسټنشن باندې دغه شي. کله د دې سیز نام ته سلیوشن چې هغه کس افیس کې افیس کې بالکل دا مسله د حیرانتیا خبره دا چې تاسو د بل چا ته پوښتنه یې چې فلان راغلی د افیس ته نو به تاسو چې او راغلی و دې لپاره راغلی ته په هغه ریلیکس مسله دا چرته په کلی کې اکثر خلک ته پوښتنه کوي هغه فلان کې ډرامه چې کم دنو هغه کې هغه اداکار څنګه دی یار موږ ورته چې موږ په افیس ته لاړ شو بیا یو بل نه نو چې څنګه دي او ماشاءالله زموږ افیس هم دومره غټ دی چې پای کې د یو ډپارټمنټ د بل ډپارټمنټ سره ډېره کم واسطه راځي. ما سوای د دې چې یا به زموږ د نیوز او د MCR زیات زموږ کوارډینیشن هم د یو بل سره بالکل کله به داسې وشي که نه لکه زما سره به په خپل هغه زه ګرځم ډېر پکې زما سره به داسې وشي که نه چې زه هغه طرف ته د K2 نیوز روم شو دغه طرف ته چونکې داسې راځم دلته کې په ګاډی پارک کوم او دلته دفتر ته راځم زه به کله به 3-4 ورځ به هغه طرف لاړم نه شم نو دغه خو هغه فیلینګز دي که فرض کا ستا د هغه وایبز صحیح د یو بل سره تعلق ښیي رویه ښیي سلوک ښیي د هغې هغه اثر د ډېرو ورځو پورې موږ که نن ټوله ورځ سبا یو بل وینو خو دا دې اثر به موږ داسې خبرې ښیي که فرض کا په یو محفل کې د مدثر نوم واورېدی شي د پروین نوم واورېدی شي یا د بل چا نو موږ باسې په زړه کې ښه غوندې موسکا ورسره راشي خبره کوي او د دې سیګمنټ کې زموږ خپلو کې خو ګم شپي هغه خو دې سره سره زموږ کتونکو دپاره ډېر زیات انټرسټینګ پیکیجز هم یې موږ سره نو بالکل یو ډېر انټرسټینګ پیکیج دی سیلوي ماحول ښکلي کولو خبره ده اوس تاسو هم لګیا نعیم صاحب لګیا او مدثر لګیا چې ماحول چې دی نو ښه ګیدرینګ د بني ادم دوستان ښیي یا داسې یا د ورکینګ انوایرمنټ د بني ادم ښیي نو هغه لکه ستاسو باس یي هغه تاسو سره ښیي هغه اثرات په بني ادم باندې ډېر ښه پرېوځي نو ما ماحول خبرې کېږي نو ماحول ښه کولو لپاره موسیقي یو ریپورټ او دا به ډېر خوند کي ماحول باندې د موسیقي هم ډېر خاص راځي تاسو رباب خاص کر زموږ طرف ته رباب ډېر دغه کېږي زه خو یم موسیقي هر آلی هر جبه کې هغه اثر نیچرلی پتا باندې وي بالکل موسیقي ده نو مردان سره زما د علاقې سره تعلق لرونکي مردان سره ماشاءالله مردان سره تعلق لرونکي تنویر عباس چې دی هغه مردان کامرس کالج نه تعلیم حاصلې او هغې سره سره رباب کې هغه مهارت حاصل کړی دی هغه هم د استاد نه بغیر پخپله نو هغې حوالې سره امین مشال رپورټ جوړ کړی دی هغه ګورو خوږه شیرینه غاړه د لبشکره شیرونو انتخاب په غیږه کې رباب د یارانو په محفل کې ناست دا د ملکن پلی بازدري سیمې سره تعلق لرونکي تنویر عباس چې په مردان کامرس کالج کې د BBA زده کوونکی دی. تنویر عباس د رباب استاد نه لري بلکې زیاتره زده کړې د یوټیوب نه کړي. موسیقي ختمیږي نه هر ورځ نوي روزي نوي شیز روزي سمندر دی ګانه یادول پکار وي ول یو ګانه د چې هغه په ذهن کې تل نه درځي نو رباب ته نشي راړولی مثال د پیپر د لیکلو کې نه سوال نه درځي نو نشي لیکل خو چل ورځي د موسیقۍ معیار او په خاصه توګه رباب په څه ډول د پښتني ټولنې ښه تصویر په ډاګه کولی شي په دې اړه تنویر عباس وایي ادم خان درخانۍ قصې نه به هر څوک واقف وي نو ادم خان کور کم دغه چې مونومنټ چې دی کم ګډ چې چاو دی هغه زموږ د کور سره په 3 منټه فاصله کې دی نو کېږي د هغې وجې یو شوق مې را پیدا شوی و چې لکه ومې لیدل همایون سخي مې ولیده وقارتل مې ولیده ولسي خنور ګلاب استاذ. تنویر عباس وایي چې د رباب سره د جنون تر حده مینه لري او دا صرف د شوق لپاره غږوي. د ټوپک نوم دا ماله ښه دی جنګ جګړې نوم ماله ښه دی دلته ناست یو او وخاندو ځان یو ماحول جوړ کړو نو دا خو د مینې شی دی که نه او د پښتنو د کلچر حصه ده چې وګوري سړی د پښتو ادبي کوم چې ستوري دي رحمان بابا غنی خان بابا شو او حمزه بابا شو زما دا کوشش هم دی او ارمان مې دی چې لکه د دوی لکه کلامونه خو ماشاءالله ټول ډېر بهترین دي خو زه چې ما هغه زده کړې او هغه مې خلکو ته واورولې او مې غږولې. د تنویر عباس د ګوتو کمال او خوږه شیرینه غاړه اوریدونکي په وړومبي ناستي کې شیدا کی څرنګه چې شاعري د رب عطا ده دغه شان موسیقي هم د رب عطا ده. ځوان فکره تنویر عباس غواړي چې د قامي اتلانو شاعرانو کلامونه خوندي کړي
او د دې اصلي شکل دنیا ته وړاندې کی. د کیمرامین سردار علي یوسفزي سره امین مشال، خیبر نیوز، پیښور. واو زبردست کمال زبردست. بغیر استاد نه رب ما په دومره کوشش کړل ته اوسنه مې کړی پلی تاسو یقین وکړئ نه یم راغلی پی ٹھیک شو دا واقعي قدرتي عطام ده خو بغیر استاد نه بیا دومره کمال حاصلول او بل غاړه هم ډېره ښکلې ده نعیم صاحب، اواز هم ښه دی. بالکل فکر داغه مطلب کوم سلیکشن چې دی کنه چې زه د رحمان بابا، د غنی خان، د خټک بابا د دې کلامونه چې دی هغه خلکو ته په وړاندې کوم بهترین دی. دا انتظار ډیر کم ملوي نو شوق چې د چایي تاسو کې نو شوق بالکل خبره هم دا غي او جوړه خبره وا چې دا مال د ټوپک او کلاشنکوف نه ډیر خدای زمو زیاتر ځوانان ته بده ځان خخکاری چې یاره فیسبوک له تصویر ورکا دا ټوپک نیولې تماچه نیولې او یاره شاید در سره لیویز یا پولیس والا ولاړی نو داغه په نسبت باندې دا کوئی چیرې موسیقي خدا کم از کم چار چا پیر خلک خو زو خاندو مینا خورول لیکنه مینا خورول چې مینا خورې نو نفرت کمیږي او ټوپک او توره او تماچه دا د نفرت نه خېږي دا د مینې نه خې نه دي. زما په خل زه او خو دا غواړم سوچ ته سلام زه وایم سوچ ته سلام بالکل دغه سوچ ته کنه لکه هغه وی چې په چاپیرچل کې چې کوم خلک دي زما لکه زما د دې فن نه یا کوم سيزونه چې زه زده کوم هغه ته اورم نو دا هغه هم موډ مزاج خکېږي نو هغه سره هغه یو سرکل جوړ شي کنه دا هغه امپیکټ موږ ته بیا په دې صورت کې نظر راځي چې لکه تاسو ښه کمپني ښه ګیدرینګ نو تاسو یو ناس ته کې چا سره یا داسې چې کوم د دې کس ملګری دي نو هغه یقینا خوشاله کورم ته بزینو په کورونو کې به ښه موډ مزاج سره زینو کور والا سره به هم خبرې اترې کېږي او مکه خبره واپس راځي چې تاسو د انوایرنمنت تاسو چې کومه کمپنی دا دغه ډیر اثرات نه صرف پتا سو باندې بلکې تاسو د وجې تاسو چې څومره هم ریلیشنز دي هغه تاسو کور کې وایف ته کوم شومان دي کوم مور کپلا رونه خويندې هغه باندې هم دغه اثرات بیا موږ سوشل ګیدرینګ دا ګیدرینګ هدوم سوشل انوایرنمنت چې کوم دی هغه کې مثبت چینجز د انسان راولي او بل د اواز نه چې کم موږ ته تنویر عباس आवाज اوریدو او پلینې تعلق مای مردان کامرس کالج نه سبق کوي البته تعلیم حاصل پلینې تعلق دی نو پروین مطلب دغه आवाज ډیر زیاته ځان طرف ته اټریکټ کړله پروین ما چې کله ریپورت په کېدل ما وکتل چې پروین هغه موسیقي جذب کوله نو پروین داسې کې دي چې په دې محفل کې چې تاسو خپل غاړو کوي او سې आवाज کده تاسو تا ما یو کوشش کړو د سندري موږ داسې کامنټس راغلي چې تاسو نه ویل نو ښه اسی مونږ د اواز نه راته یاد شو مونږ د دومره پولوشن خبرو کړه سویل پولوشن ایر پولوشن او هوا کې جازو pollution خبرو نویز پولوشن خبرو کو وګورئ نورته نویز پولوشن څونه زمونږ لکه دا نه چې صرف زمونږ وګونو باندې خراب اثرات دغه کوي زمونږ لایف سټایل باندې هم دا غي خلک په اعصابو باندې ډېر خراب اثر کوي سړی دومره ډیسټرب کی چې هغه بیا ټول ورځ کله غوندې راته هغه आवाज را یادېږي په ډېر ښه موډ کې په ډېر ښه محفل کې وي خو چې هر قسمه اوازونه دي خو څه اوازونه بیا بخښنه غواړم پرې سینګرز کې بیا داسې دي چې هغه هم لکه زه کله کله ویمه څه کسان پکې دي سینګرز او هغوی باقاعده ویډیوز جوړوي دومره خرچې کوي زه هم دوی له چا غلطه مشوره ورکړله چې ته سینګر یې هغې وجه دا ده چې ده ته په خپله خو مطلب موږ ته هم ځان ډېر ښه ښکاري چې موږ ډېرې ښې خبرې کوو زموږ دا خبرې هم کېدای شي په ډېرو خلکو ښې نه لګي موږ څه علامه نه یو دغه نه یو پوره یو سړی هم پوره نه دی خو لکه په هغه سینګرز کې بیا څه دي چې زما په خیال سره میوزیشن هم صرف پای کې دغه سینګرز کې بیا هغوی وایي تاسو په ټي وي باندې زما ګرو وګورئ نن سبا خو خلک دی پسې ډېر شي هغه پریزنټر باندې هغه ښه ده خو مطلب چا چې پلیس کړلي په هغه ځای باندې یا په کومه طریقه باندې به هغه ایکټ کړلی نو ګرو یې ولا خراب کړی دی هغې ښه نه دي کړي یو دغه واخلو تاسو خاندئ ښه ډېر وخاندئ یو دغه واخلو چې د مې نه پس واپس راځو نو پروګرام به جاري ساتو موږ سره اوسئ واو
جی تاسو ټول ته یو ځلې بیا هرکلی وایي په پروګرام سهار بخیر کړو. یقین وکړئ مطلب ما ته چې کله وویل شو چې خبره وکړم زه هینګ شوې وم. وای دا ولې پته نشته بریک کې دومره ډېرې خبرې خبرو اثر خو نه و. زه هینګ شوې وم بیخي لکه زه نه پوهېدم چې څه ووایم. یعنې حاجي دې نه وړاندې د نوایز پولوشن خبره کېده او په دې کې مدثر لا فرمایش هم وکړو چې پروین ته سندره ووایه. مې یاره زموږ څومره ټرافیک شوی بس ته مړه ما پرېږده د چا چې ښکلې اواز دی هغې ته نه وایي کوم چې دومره په ښکلي انداز باندې غزل وایي د هغوی نه فرمایش نه کړي او ته ما نه کړې. دا زه د زړه نه وایم الله صاحب ډېر زبردست لکه ستاسو په اواز کې اوس که یو غزل ونه شي نو خوند به د غزل ګور دومره ښکلی ده ګپ شپ ماحول لږ نور تړکه به ورته لګي. ماحول بیا غمګین کمن لکه داسې نه ده. نه غمګین کېږي تاسې ووایئ. خیر دی یو دوه درې لاینه پکې وایي خو وایي موږ دپاره. نو دا چې د بریک کې راته ویل چې بتا به ګانا یم نو ما به دغه وایه تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم. هغه ستا ډېره خوښه ده. ها بالکل ښه خو هغه مرګ پوره راځي نه خو یو مصره قدر غلط شي رانه شان خفه نه شي که نه دا ښه ملګری دی. तुम चले आओ पहाड़ों की कसम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम. زبردست نیم صاحب زبردست ریئلی ماشاءالله تاسو تروټ چې کوم دی اټس ا بلیسډ وایس. صحیح خبره بالکل دا د چا وي دا د هر چا نه د نیم صاحب خو خیر مخکې مو خو نیم صاحب ځان لکه کني کترانه والا چل کوي کنه څوک ورته وایي نو دوی په اسانه په ګیره کې نه راځي ډېر ورانې تا په داسې ټایم کې ګیر کړم چې څه نشم ویلی. ریئلی نیم صاحب تاسو مطلب اسې ریاض خو به کوئ څه نه څه ځکه دا وایس چې کوم دی دا داسې باتروم سنګینګ نه دی چې ووایو. لور یم او نه د ریاض زه داسې کوم که نه زه میوزیک لور یم. زه چې کله یوازې ډرایوینګ کوم که نه او ما ډېر وخت یوازې ډرایوینګ کړلی نو زه چې کله غزل اورم زه چې ګانا اورم تاسو یقین وکړئ زه سره دومره بچغه ویم چې که فول سپیډ کې هغه اورم نو زما اواز بس تیز ځي. زه انجوای کوم میوزیک سپیشلی ښه میوزیک او ښه شاعري دا انجوای کوم. نو ریاض زما دغه او اصلي د ځان سره ویم خمزدار که اوس فرض کا ما دا نه ویلی او تاسو کې چا سندره ویلی نو ما به ټوله ورځ نه هغه ویل. داسې چې زما دا یو عادت دی. زه بیا او بیا زه لکه اوس ما وختي ووی چې بیا سړی را یادوي هغه محفل که نه نو زما بیا هر وخت هغه څه زیادي لکه اوس فرض که دا رباب والے زما سره کلیکشن په ګاډي کې ما سره جدا جدا یو ایس بیز پراته دي د اردو د غزلو د دې جدا یو ایس بي د پښتو جدا ده دي نو ما سره د رباب کلیکشن پروت دی. زه به نن کېدای شي ټوله ورځ رباب اورم چې په ګاډي کې ناست یم. داسې زه میوزیک انجوای کوم او خوند هم کوي. میوزیک تھراپي ده په ډېرو ملکونو کې په دې ریسرچ هم شوی چې تاسو مریضانو ته موسیقي اورئ نو هغې کې د هغوی په بدن کې ډېر پوزیټیو افیکټ راځي. همدغه وجه ده چې اسلام آباد یا نور ځایونو کې په هسپتالونو کې سورې رحمان هم اورول کېږي ځکه په هغې کې یو ترنم دی یو جلترن دی پکې. بالکل او همدغه رنګه فریګرنسز په اړه چې د دې په ذریعه هم تھراپي کېږي. لایټس په ذریعه باندې ډیفرنٹ کلرز چې کوم دي هغې په ذریعه باندې هم تھراپي کېږي. ځکه نن تاسو دونه رنګین راغلي یې او بالکل چې یو بل مین څیز زما په خیال دا ډېر خلک چې کتابونه وایي کتابونه ویل د دې هم ډېر زیات ریلیکس کېږي ریلیکس کېږي او د خلکو د ځینې خلکو دومره پوخه ده دي هغوی د کېږي نه تر څو پورې چې هغوی کتاب نه لږ ډېر څه نه څه نه وي ویلي. موږ سره یو بل هغه ډېر کم خلک دي زیاتره خلک د هغې بک په ځای فیسبک ګوري د هغې سره ډکېږي. زما په خپله لکه زه په خپله زه وایم زما بک ریډینګ زیات خوښي. دا نن سبا خلک موبایل ته هغه خوند نه کوي نه هغه خوند نه کوي. اخبار هم په موبایل کې وګوري هغه خوند نه کوي. پخوا به موږ ته ویلې کېدل چې ټکي به ویلې کېدل یا ډیکټیټ کېدل موږ به ټکي لیکل موږ ته به یاد پاتې. سپیلنګونه خو هغه ورځو کې یاد کړي اوس خو زموږ د ذهن نه یو سپیلنګ بل نه راځي. باندې چې ونه پوهېدو د سیلوي دا خبر ما به هم دا چل کوم ما چې به د امتحان دپاره تیاري کوله او په کم څیز باندې به بیا ډېر نه پوهېدم چې یو پیر به مې وکړ بیا مې لیکل چا مې ولیکل نو سبا به راته پیپر کې بیا یاد نن سبا خو ګوګل کې سرچ کې یو ټکي هغه تاسو وګورئ او بیا به درنه لږ ساعت پسې یې صحیح خبره. نو سیلوي موږ سره یو بل کوم او دې حوالې سره موږ سره یو پیکیج دی څنګه چې پروین وې څنګه چې نیم صاحب تاسو وایي چې کتاب یو دوست دی هغه بني ادم ریلیکس کوي انزایټي لر کوي د انسان نه او کتاب نه چرته انسان بور کیږي نه چې کم ځای کې بني ادم د شپې پریږدي کم ځای پور ریډینګ کړي په سبا بیا غځي نه بني ادم چې زه مخکې وایم. خو نن سبا ټیکنالوژي دومره تیزه شوه دومره مخکې لاړ شو چې هغه کتابونو هغه بک لورز چې کم دي هغه ډېر کم پاتې شو او پخوا به د کتابونو میلې هم ډېرې زیاتې وې او اوس هغه میلې چې کم دي هغه بالکل د نیش برابر دي. کوټه کې
دغه د شانتیو کتاب میلې انعقاد شوی هغه کې کافی خلکو شرکت کړو ای حواله سره موږ سره یو ریپورت دی د محب خان هغه راځي چې وګورو. د کوټي سیمې سریاب روډ لوړ کاریز لایبرري کې درې ورځنۍ د کتاب میله جوړ کړل سوې وه. د سریاب روډ لایبرري کتاب میله کې د بلوچستان اسمبلی غړي احمد نواز په شمول د کوټي ښار شاوخوا او د بیلابیلو یونیورسټیانو کالجونو او سکولونو لوستونکو په ډېر لوی شمیر کې د کتابونو نندارې ته راغلي وو. د بلوچستان اسمبلی غړي احمد نواز د کتاب میلے په هکله څه داسې وویل. इंतहाई खुशी का मुकाम है कि हमारे बच्चे और बच्चियां इस जदीद दौर में भी अपने ब्याफ पे अपनी मदद आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे मेला बहुत कम सजते हैं बलूचिस्तान में. इवन अगर होते भी है वो सिटी के एरिए में 2-3 जगहों पर होते हैं, खुर्दन, नशिस्तन, बरखास्तन. यहाँ हम सिर्फ एजुकेशन के लिए जदोजहद कर रहे हैं, वहाँ हर एक अपने स्टेटस के लिए. د دې سره کتاب میلې ته راغلو لوستونکو د پروګرام په هکله څه داسې وویل. په سریاب رنګه پسمانده علاقه کې دا رنګه د بوک فیسټیوال یو کښنی پروګرام انعقاد کیږي، نو موږ ډېر خوشحالي ګڼو چې دا په سریاب په دا علاقه کې داسې یو فیسټیوال دی، بوک دی، سټالونه لګېدلي دي ملګري، نو دا رنګه فیسټیوال چې کیږي دا پر مخ زموږ د یوت دپاره ډېر فایدهمند دی. و کتاب میلې ته راغلو لوستونکو ویلي چې په کوټه کې دغه رنګه پروګرامونه او سیمینارز ډېر زیات کم دي. باید حکومت دغه رنګه پروګرامونه او د کتاب میلې ډېرې جوړې کړي چې زموږ نوی نسل او تعلیمي طبقه زده کړه وکړي. د پروګرام سهار په خیر لپاره محب الله خان، خیبر نیوز، کوټه. جی د محب الله ریپورت تاسو ټولو وکړو چې مطلب ښه خبره ده د کتاب میلو انعقاد د دې په ذریعه باندې مونږ کم از کم خپل ماشومان بوتللی شو او که نور څه نه نو خپل فیوریټ هغه سټوریز بکس نو مونږ چې واړه واړو یو ریمبر هغه واړو عمران سیریز وغیرہ یادول چې باغی یو جین او بادشاہ دغه کیسې پیسې به موږ وتر خوشالي دو او بس ناس به ته فټافټ بم ختم کړو بیا مل چې بل راوړو بل کیسه چرته دا کړی دي ما به کول ما خیر زه خفم په اوم خو هغه وخت ماشومان نه پوهېږي د تیتلی وزرې چې به پرتې وي یا په خپله وخت روشي کولی کتاب کې به هم کېښوده ګل قرآن شریف کې مونږ پاڼې د ګلاب ایښودی او دې نه علاوه د تاوس د وزرې چې به هم کېښوده موږ ته به خلک ویل چې دې سره لږ شانتي چیني کېدل هغه بچي راوړي کلاس کې به راته ملګری دا به دوی شي یا به یې چیني جوړو که نه چې دا به کي خو یو بدقسمتي دغه وشوه د کتاب لور ستاسو بالکل ختم شو. تاسو وګورئ که نه پیزار شوکیس ته وختو ګران او کتابونه بهر ته راووتو هغه بهر په دړو باندې ایښودي خلک او ځي خلک پکې ګوري زړو کتابونو کې ځان له کتاب ګورم نو بدقسمتي ده. خو د کتاب مینه چې ده هغه یو څیز هم دی کم خلک چې اوس دغه طرف تللي که نه کم چې ای بوکس ګوري دا څیزونه ګوري کاغه د ښه کتاب ګفټ کو او بیا هغه یو دوه پیج چې وګوري هغه خامخا هغه تر راځي څنګه تاسو وی کنه چې کم ځای نه پاتې کړی د شپې دا هغه ځای نه سهار بیا شروع کوي دې طرف ته راځي او دا غیر لپاره هغه عادت جوړول دا ماشومان چې دوی عادت زیات جوړول پکار مونږ سره د ماشومان له موبایلونو ورکړي مونږ په دې نه دی راوستي چې دی چرته یو ښه شانتي بوک ګفټ کو او دې ځان سره کینو په خپل هم کتاب کولاو کو یاره تر څو چې مونږ د ماشومانو د مخې پریکټیکلی سن کو کومه ته زبانی سره ځلې وایو بوکس ډیر خدي کتاب وای دا مونږ خو هغه دغه مونږ چې کوم وایو هغه خو په کور باندې صرف یو فوټو لګیدل او کنه نور خو بټول لیکلو وس خو هغه سټوري بوکس چې د ماشومان راځي په هر پیج وسره چې کوم دغه نثر دی هغه شانتي سره فوټو جوړ کړي نو وس خو ډیر انټرېسټینګ دي نو وس ماشومان پای باندې ډیر اټریکټ کولای شي کنه چې دلته خبره ده او دلته کې داغه هغه پکچرز جوړ دي په مطلب او په تخته باندې لیکل نشته قلم دوات نشته بدادا استاد دی خدای وبخي زمونږ او د پښتو استادو بدادا استاد ورته مونږ الله دی وبخي او مدثر هغه چې کوم وهل کول هغه به مونږ ته په دغه نه دی په تختې خبره نه په کاپي کې بوم هغه په باندې پاغه نه دغه والا پینو قلم او پاغه هغه به لیکل به بده کوي هغه سره زمونږ رائټینګ دومره خشه یو هغه به په دې بل پین باندې لیکي بده رواني لیکل کیږي بده تاسو رائټینګ نشي سې کوله مهنت پکې ناراضي ده وسه چیز نشته نشته ما ته یاد دي چې زما والد سے مالا زما مور لغه تختې راوړې وې دی له دا ورکوه چې دا په دې هند رائټینګ ورسره خپل شي او میټي او غاچي په موږ راکاږه مټي اب مټي سلوي مزه باغ مونږ ته مټي خوړلم
او چا مدارو وقوله بالکل انځلو لا انځلو بدلای او یا به مچوله موږ ته باید زه تختې انځلو لا باقاعده زموږ د سکول نه دی خو یو دغه چینه وا چینه خو پیژنې چشمه کنه هغه نو موږ به باقاعده دغه لپاره بټایم او تختې د وینځلو پیریډ دی کنه نو موږ به تختې به قطار بلوان شو هغه ته بلاړو به وینځلې د مټۍ نه ده د دې ځینې د خټونه شي کنه کمران چین پاږي کې بوا نو بیا بال ته ټولو دغه کړي بیا به او دې نه پس بیا سلیټونه رااله بیا سلیټونه چې بیا صفائی کیدنو اکثر خلک به پکې مطلب په لاړې باندې هم صفائی نو چې اوس ټاپک لرازي نو داغه څومره خاص سره چې اوټینګ به پکې وشو ریفریشمنت به پکې وشو نو هغه چې په کلاس ته ورالو بیا خوشاله حالت به پکې کوټه وال مال دی بل سره مو کو دا چرابو په کلاس کې بیا خوشاله ناسو نیکسټ پیریډ چې دا به واغستو زموږ ماشومان به دا سیزونه ډیر زیات مس کوي خو هغوی له به دا انوایرمنټ سیل وي تاسو ته موږ ته مدثر نعیم صاحب موږ ټول ته جوړولي موږ به د هغوی دا عادتونه ډیولپ کوو موږ به هغه په دې نه چې لکه کیسې به ورته کوو چې هغه ټایم کې به دا سیز کېدو موږ به کتابونه ویل موږ به کیسې ویل تر څو چې موږ په خپله هغوی دپاره نه یې کړي که نه پریکټیکلي سیزونه ځان سره کېنوي په خپله هم کتاب ونیسئ هغوی له هم ورکوئ هغوی له سټوري بک ورکوئ څه کلرفل سیزونه ورله ورکوئ هغوی به ګوري ورو ورو به د هغوی هم عادت ډیولپ شي او هغه سیزونه چې کوم اوس موږ ته ډېر زیات مسینګ ښکاري چې موبایل باندې هغوی ناست دي هغوی ته به هر قسمه پته وي چې یار د خپل انټرست سیز به دومره ماشوم هم یو فلیکسیبل غونته کې ټایم ټیبل چې ماشومان له جوړ کې د کور کنه تاسو یقین وکړئ دا هغوی ژوند ډېر ارګنایز کېدی شي او دا تاسو چې کومه خبره کوئ کنه دا ډېر ښه سجیشن دی چې پکې ووایي چې یاره و ټي وي بند او کرکټ هم وکړو دا راځي لږ ساعت د بک ریډینګ دپاره او په گپ شپ کې نه چاکلیټ ټاپي ورته کېدی دا والی راځي لږ ساعت بک ګورو ته خپل ګوره زه به خپل ګورم په دې طریقه باندې واړه خو ماشومان هغه هر لحاظ باندې چې ته کوم طرف ته راړې هغې ته راوړېدی کېږي نو ښه په اسانه باندې عادت کېدی شي تھینک یو سو مچ همدې سره زموږ د پروګرام وخت ختم شو خبرې اوس هم ډېرې وې ګپ شپ ما تاسو ته څو ځلې ویلي چې نعیم الله صاحب موږ سره یې که نه د ټایم بیا پته نه لګي تھینک یو سو مچ نعیم الله صاحب تاسو موږ سره موجود وئ ډېره مننه سیلوي تاسو سره د پروګرام ښکلا نوره هم سیوا شي او مدثر څه ویل دي څه شخصیت دی ډېره مننه مدثر جي بلکې مدثر خو به تاسو سره وختن په وختن چې کوم دی نیوز اپډیټس او نیوز په اړه مختلف څیزونه شیر کوي د خیبر نیوز چې څومره هم کتونکي دي هغوی به زموږ د معمول نشریات د معمول چې کوم د حالات حاضره پروګرامز مختلف څیزونه دي او نیوز اپډیټس هغه به ګوري همدې سره د پروګرام وخت سره رسي پروین ګداري او پوره ټیم له ورکې اجازت د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د الله په امان